نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم سورة قاف شپږشتم پارا شپاړسم آیت په مخکې رکوع کې الله رب العالمین کمال علم بیان شو. اس په دې رکوع کې الله پاک کمال عدل او انصاف ذکر کی. الله رب العالمین فرمائی چې انسان منګه پیدا کړی دی او د فضل کې چې د ننم کوم خیالات سوچونه تیریږي په هغه من خبردار او د انسان ته من د شارک نه هم نږدې. اوس انسان سره نزدېکت د رب العالمین څنګه دی؟ اہل سنہ والجماعہ پدے باب کی دو قسم اقوال ذکر کی. یہ قول ذکر کی کہ اللہ پاک دے بندگان سرا پا اعتبار دا ذات سرا بلا کے یعنی بغیر دا احتیاج دا مکان او دا جہتنا بند سرد چې دې ته ویل شي معیتی ذاتی بلا کیف. او دیم قول په دې باب کې اهل سنت والجماعه علما دا ذکر کوي چې الله رب العالمین موجود دی هر چا سره، لیکن کله چې داس الفاظ راشي چې موږ دې بند سره یو د دین مراد الله پاک په علم د دوی سره، لیکن دا خبر هم واضح دا چې الله پاک علم دا الله پاک د ذات سره یوځای دانا چې په اعتبار د ذات سره بند سره ندي او د علم په لحاظ سره دی. دیو جنا حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ په خپل کتاب بوادر النوادر کې د یو سوال جواب کوي. سوال تی نشوی دی چې الله رب العالمین د بنده سره دی نو د ذات په لحاظ سره دی که د علم په لحاظ سره؟ او بیا د آیت و ته هم چا په سوال کې ذکر کړی دی چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید. تنوی سے فرمائی که د دین مراد د الله پاک په اعتبار د ذات سره بنده سره کېدل خو په دې معنی سره چې الله پاک په یو ځای کې داخل شو یا مکان ته محتاج شو یا جهت ته محتاج شو نو دا عقیده غلطه. او په دې معنی سره چې الله پاک دې بنده سره دی خو بغیر د مکان او د جهت د احتیاج نه وی په دې معنی کې څه قباحت نشته. په دې مسله باندې سو قرآن دی زمنگا دا علماء یو مشر عالم سره اختلاف راغلو، لیکن اغا اختلاف بیا پدی مسئلہ باند اتفاقی شو کچا دا عقیدہ لرلا چی دا ذات پا لحاظ سره اللہ پاک بند سره دی، لیکن بغیر دی احتیاج دا مکان او دا جہاتنا وی دا عقیدم ٹکو. او کچا دا قول وکړو چې الله پاک په علم د هر چا سره دی نو دا عقیدم ټیک اتفاق پدې وشو. په سنور ورځو یو عالم دی د 400 هغه یو څو د شهرت عاشقان او وګي وړاندې کړي چې صرف خپل ځان مشهور کی د شهرت د پاره دا مسله وړاندې کړي دا
وی کسوک دا عقیدہ لري چې الله پاک په اعتبار د ذات سر هر چا سره دی بغیر د کیف یعنی بغیر د احتیاج د مکان او د جهات وی دا عقیدہ د جهمیو د گمراهانو او وی دا عقیدہ ټیک د چې الله پاک په علم د هر چا سره خدا صرف د خپل مشهورتیا د پاره نور په دې سیس باندې هغه د مناظرې د ناستي جوګا او قابل نه دي دا صرف د مسلمانانو ذهنونو کې شکوک او شبهات اچي صد و درې ټکی پیدا کړي بس هغه خیالدار چې موږ علم کامل وکړو او دنیا نه پیږي او صرف منفي یو محقق عالم دی د مردان مفتی سجاد الحجابی سے دامت برکاتو هغه په دې باندې بهترین بحث کړی او هغه ویلي چې دا دواړه خبرې ټیک یوم غلطه کله پاک په اعتبار د ذات سره بغیر د احتیاج د مکان او د جهاد او سوق عقیده ساتي دام ټیک او که په اعتبار د علم وی دا عقیده ټیک ده هغه بهترین بحث په دې مسله کړی کلک عالم خدای پیر صاحب د الله پاک رحم وکړي په بعضی مسلو کې وابیانو پس روان دي بعضی مسلو کې بریلیانو سره دي او په بعضی مسلو کې چا سره نو اس په دې کې حکیم الامت اشرف علی تانوی سے بهترین بحث کړی دی هغه وی که په اعتبار د ذات سره خو بغیر د کیف نه وی په دې مسله کې هیڅ قسم قباحت او نقصان نشته او تانوی سے علماء دیوبند کې او وی مشر عالم تیر شوی دی نو داغه د وینا نه بعد کې او سړی وی چې دا د گمراهانو قول دا سړی بمنګا علمی یتیم او جاهل وګڼ چې دا خلک نه پیږي چې دا خبرې دا آیت لاندې تانوی سے خبره الله رب العالمین فرمایي چې موږ دې بنده ته دومره نږدې اعتبار د ذات سره بغیر د کې یا په اعتبار د ذات سره د علم دواړه مسلې ټیک بیا وی کله چې دا فرشتي دی بندا د عملونه لیکي الله پاک کوئی منګه هر څه وینو دا فرشتي تیار ناس دا بندا چې کوم خبر د خلین او باسي دا فرشتي وت تیار ناس یو یو ټکی لیکي بیا چې کله د مرګ حالت راشي دا کافر چې کوم دا مرګ نه بعد د جن منکر دي د توي چې دا هغه حالت چې تبا د دین تختی ستا خیال خودو چې جن د دنیا دی بس بل سنشته دغه د مرګ در باندې راغی اوس به کوم خوا تختی او بیا چې کله شپېلې اواله شي خلک د قبرونو نه پاسې دته وویل شي چې دا ورځ د چې تا ته په دنیا کې ویل شو چې د مرګ نه بعد عذابونه دي او الله پاک د طرف نو وعده د عذاب په خطا منلنا د حقا ورځ د عذابونو د قیامت بیا به د پسې فرشتہ روان دا فرشتہ بدی شړی حشر میدان طرف ته به شړی او د اندامونو په د باندې گواہی ورکړي او د تبوي چې تر دې وخت نه دنیا کې غافل وي اوس د سترګې وغړې دي ستاد سترګو نه مونږ پر دې لری کې هر ستا ته په نظر باندې راځي عذابونه دې هم ولیدل او د مرګ نه بعد جون دې هم په خپل سترګو باندې ولید د سره فرشتہ وی دا فرشتہ وته چې ستا عمل نامه ما سره تیار پرته چې دې کړي دې ټول ملي کړي الله پاک د طرف نه حکم وشي چې دا سړی ورواچوي جهنم ته دا کافر دی دا عنادی او کینګر د دین اسلام دی د بخلق د نیکه د کار نه منې کول دی ظالم او د الله رب العالمین د یووالي په باره کې شکیو د الله پاک سره نور شریکان جوړ کړو دی جهنم کې ورواچو د سره د کافر سره به یو ملګری شیطان کو یا الله ما دې بلاره کړنه دی په خپل بلاره ما خو صرف دعوت ورکړې د منلیو نور زما طرف نه په دبانې سجبر او ظلم او زور نو په خپل دې د اشان شي الله و فرمایي زما وړاندې خبره ستري جګړه مکو چې سمو کړی دي هغه ټول ما ته معلوم دي او تاسو ته وړاندې دنیا کې وعده د عذاب در لګلې وي او زما سره چې کما تاسو سره مې کوم خبره کړې ده چې کافر او د کافر ملګری او شیطان او د متبعين دا به جهنم کې داخلو دغه خبره کې زما تبدیلی ناراضي ز بچا باندې ظلم نکم چې کوم مسکړي داغي مطابق بدلا بدر کو الله جل شانه فرمایي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه
او پتاقی سر من پیدا کړی دی انسان او من پیګو پاغه سباندی چې وسوسه کوي پاغي باندې د زړه ونحن اقرب الیه من حبل الورید او من دې نزدې یو دی بند تد شارکنا د سټ چې کوم رګونه د شار د ساوال رګونه دي دا غینه من دې بندتا نزدې نو یا په اعتبار د ذات بغیر د احتیاط او یا په اعتبار د علم کو سره د ذات نه ځکه د ذات او د علم خپل منځ کې منافات نشته اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد هر کله چې غستلی دولکن کو فرشتو د خي طرف او د کس طرف نه قعيد تیار ناس ما يلفظ من قول نوزي د دې بنده د خلین څخه خبره الا لديه رقيب عتيد مگر د سره رقيب حفاظت کوونکی عتيد حاضر فرشتي وي وجاءت سكرة الموت بالحق او راغلا پد باندې به هوشي د مرګ ذالک ما كنت منه تحید د تویل شو دا غسدي چې دینه ته په دنیا کې تختیدي ونفخ في الصور ذالک يوم الوعید او بکی بوغل شي پشپېلې کې او د تبویل شي کافر تا چې دا غورس د وعدو د عذابونو دا کافرانو د پاره وجاءت كل نفس معها سائق وشهید او را بشي هر یو نفس د سره به یو شړون کې فرشتہ په ورځ د حشر او د قیامت وشهید او د اندامونه گواہی ورکون کې د سره لقد كنت في غفلة من هذا تتبويل شي بتاقي سره توي په غفلت کې دی ورځنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد پس موږ لري کستان استاد سترګونه پردا پس نن ورځ تا هر څخکاری پتیس نظر باندې وقال قرينه هذا ما لدي عتيد او وی برد ملګری فرشتہ هذا د عمل نامه ما غدا لدي چې زما سره دا عتيد تیار القيا في جهنم كل كفار عنيد الله پاک په حکم کې تاسو واجب په جهنم چار کافر کی نگر او سرکش د دین مناع للخير معتد مريب من کون کی دنے کی من کون کی د خیر معتد او زیاتی کون کی ظالم مریب او شک کون کی پدین کی الذي جعل مع الله الها اخر چې ګرځید الله پاک سره نور خدایان شریکان فالقیا فی العذاب الشدید پس الله پاک او فرمای دی واقعي عذاب سخت کی قال قرینه وی د ملګری شیطان ربنا ما اطغیتو اے رب زمونږ ما دینو گمراه کړي ولكن كان في ضلال بعيد لیکن دیو په گمراهی لری کی قال الله پاک وہ فرمایي لا تختصموا لدي زمولان دی یعنی زما سرخوا کی جګړه مکوي په خپل منځ کې وقد قدمت اليكم بالوعيد او بتقيسر تاسو مولان دی را لګلو وعده د عذابونو ما يبدل القول لدي نشتري تبديلي او بدل زما سره دوینا وما انا بظلام للعبيد او زنیم ظلم کون کی پخپل بندگانو باندې واخ